ډیرو عزتمند محترم مسلمانانو رونو او خويندو نن درته یو خاص او مختصر وظیفه د پیار مینی محبت د رشتې د پاره دا وړاندې کومه محترم دا وظیفه صرف او صرف چې د چا رشتہ نه خوخیږي د زړه پورې رشتہ د مینې محبت د پیار نه ډک رشتہ کول غواړي دا وظیفه دی وکړي ان شاء الله تعالی الله جل شانه به غلا د مینې نه ډکا د پیار نه ډکا د محبت نه ډکا زړه پورې رشتہ به وردا الله تعالی ور نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید رب ذوالجلال نساتم چې تاسو بروغ جوړ یې په صحت با برابر یې الله جل شانه هم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه محترمو دا نننۍ وظیفه دا د ډیرو ورونو او خویندو په فرمایش باندې چې هغوی دا فرمایش کړی په پرسنل کې رابطه کړې وه او هغوی ویلي چې موږ لا داسې رشتو دپاره چې کوم ځای زموږ خوښي د هغې رشتې دپاره یا چې په کومه رشته کې زموږ خیر وي نو هغې دپاره موږ د څه وظیفه یو ویډیو موږ له جوړه کړه نو محترمو د هغوی دپاره مې یو وظیفه په یو کتاب کې وکتله قرآنی وظیفه ده ډیره باکمال وظیفه ده د قرآن پاک د یو سورت هغه سورت ته هم د قرآن پاک هغه سورت ته هم ناوی سورت هم ویلی شوی دی نو محترمو د دغه سورت وظیفه چې موږ او تاسو شروع کړو د هغې پورې به دا موږ روزانه کوو یو ځل صرف دغه سورت ویل دی سار مونځ پسې چې تر څو پورې زموږ ته رشته نه میلاو شوي د پیار مینې محبت او د خلوص دینداره رشته زړه پورې رشته چې زموږ زړه ته پکې سکون میلاویږي دغسې رشته به الله جل شانه موږ او تاسو ته در نصیب کوي که مثال په طور الګ ته هغه رشته کوي نو غالب هم الله جل شانه نیکه دینداره زړه پورې بیبي بوله الله جل شانه نصیب کوي او که کما زمون خور د هغه وای چې یاره زه د ځان دپاره کومه چې الله جل شانه ماته یو نیک عمله قرآن خانه باعمله نیک صورته او نیک سیرته خاوند خدای نصیب کړي نو د هغوی دپاره ډیره برکتي وظیفه ده قرآني وظیفه ده نو چې دا وظیفه وکړي الله جل شانه به زړه پورې رشته که ورور وي هغه ته هم نصیب شي او که خور وي هغه ته هم الله جل شانه د خاوند په صورت کې یو نیک عمله زړه پورې رشته نصیب کړي محترمو وظیفې طرف ته راځو وظیفه ډېره اسانه ده هر کله چې د سحر مونځ وکړې د هغې نه پس خپل څه معمولات دي وي ذکر و اذکار دي هغه وکړئ بیا د هغې نه پس سوره رحمان د قرآن پاک مشهور صورت دی هغه یو پیرا لوستلو سره بیا د هغې نه پس دعاګانې ځان دپاره رشتې دپاره غواړئ د هر حاجت دپاره هم کولی شئ لیکن ډېره مفید او سپیشلی د رشتې دپاره ډېره مجرب عمل دی او وظیفه ده نو روزانه یو پیرا سوره رحمان لوستل دا د سحر مانځه نه وروستو که سحر مانځه نه پس څوک نشي کولی نو بیا د ورځې هر ټیم چې میلاو شي هغه ټیم کولی شئ د دې سره سره به معمولی صدقه 10 روپۍ 15 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ څومره تاسو وس کېږي دا به هم ورکوئ محترمو نو الله جل شانه به تاسو ته زړه پورې رشته در نصیب کړي نو محترمو دا وظیفه به تر هغې پورې کوئ څو پورې چې تاسو رشته مکمل شوي نه وي تاسو ته رشته میلاو شوي نه وي نو زیات نه زیات چې کم از کم چې 2 ورځې وي که 2 ورځې نه وي نو 41 ورځو پورې به دا عمل جاري او ساري ساتئ د 41 ورځو نه مخکې به موږ او تاسو ته الله جل شانه زړه پورې د پیار مینې محبت رشته میلاو کړي وي محترم دا وظیفه په خپله هم وکړئ او د ثواب په نیت باندې د نورو خویندو او ورونو سره هم شیر کړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.